بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اما بعد، ندای ایمان سیریس یو بل قسط کې تاسو ته هر کله وایو. نننی دور کې چې سوشل میډیا خبرې او د خبرو تبادله هغه تیز شوې ده، نو هلته کې د غیبت یو عام بیماری هغه جوړ شوې ده. دا نه صرف زموږ د رشتہ دارانو، دوستانو او معاشرتي روابطو کې هغه رکاوټونه پیدا کوي، بلکې دا زموږ په روح او آخرت هم تباہ کوي. نننۍ موضوع هغه غیبت ده، پټه شوې بربادي. غیبت معنا د یو کس په باره کې داسې با خبره کول چې هغه په هغه ځای کې موجود نه وي، او هغه خبره د هغه په حق کې نه وي، او دا خبره د هغه عزت ته نقصان ورکوي. مثال دا دی که چېرته مونږه د یو انسان اخلاقي خامیانې، عادات یا هغه کمزوري خبرې، غلطي خبرې د نورو خلکو سره شیر کوو، نورو خلکو ته هغه کمزوریانې بیانوو، د هغه غلط کارونه بیانوو، دې ته ویلی شي غیبت. قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا، تاسو د یو بل هغه غیبت نه کوئ. او بل ځکه قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا تاسو کې څوک دا ګڼي چې د خپل ورور مسلمان هغه مرداره غوښه دې وخوري؟ نو غیبت ته لوړه ګناه ده. د غیبت یو څو نقصانات دي چې هغه په زړونو کې بغض پیدا کوي، رشتې ختموي، د الله غضب له دعوت ورکول دي، د نورو خلکو عزت پامال کول دي، د دعاګانو د قبولیت په منځ کې رکاوټونه پیدا کېدل دي، او د رښتونې خبرې نه، د انصاف نه د غیبت سړی لرې کوي. دا غیبت نقصانات دي. د غیبت نه مونږ بچ کېږو څنګه؟ د الله خوف او یره چې ده که نه، دا په زړه کې وساتو، دا په زړه کې کښېنو. که چېرته مونږ یوه خبره د بل چا نه واورو او خبره د هغه په عزت پامال کوي، په هغه باندې خاموشي اختیار کړو. او که چېرته غیبت مونږ وکړو نو فورا د هغې ته درک وکړو، خبره ختمه کړو، رفع دفع کړو. ځان ګناهګار وګڼه او د غیبت نه د بچ کېدو کوشش وکړه. نیک صحبت اختیار کړه، ځکه چې د نورو خلکو عزت کول وپېژنې. د نورو خلکو د خامیانو په ځای باندې د هغه په ښه اخلاقو باندې، د هغه په ښه کردار باندې توجه ورکړه، د غیبت نه وبچ شي. چې کله مونږ غیبت هغه نه کوو، نو مونږ په خپله زندګیانو کې سکون او محبت هغه محسوس کړو. بیا به مونږ د الله په لار باندې هغه سیده روان یو، او د خلکو په زړونو کې به محبت پیدا کېږي، د الله د لارې سره، د الله سره. یا الله ته مونږ د غیبت نه او د خرابو اعمالو نه وساتې، او زمونږ په زړونو کې د یو بل لپاره عزت هغه راکړي، چې مونږ یو بل ته عزت ورکړو، او زمونږ کردار په هغې کې خوبیانې پیدا کړي، چې کومې خوبیانې چې ستا په نبي کریم صلی الله علیه وسلم کې وي.